ضروريات لرو ورونو تر څه شروع کېدو مخکې د غاړې تازه کولو دپاره به د دوو نارو جواب راکوئ ټول خلک یې کوي هر عالم دین به یې کوي هر کارکون به یې کوي اوله ناره دا ده بسم الله الرحمن الرحیم ناره تکبیر ښه په زوره ناره تکبیر انقلاب عزیزانو دا موږ چې ناره تکبیر کوو په لمانځه کې کوو یا په جلسو کې کوو دا به د معمولي ناره نه بولئ چې یو مسلمان دا وایي چې الله اکبر دی دا فیصله کوي چې زه پر دنیا باندې صرف یو زور منم هغه د رب العالمین بل زور قطعا نه منم که موږ خپله ایمان داسې نه کړو بیا موږ د ظالم مقابله نشو کولی عزیزانو دلته موږ راغلي یو مولانا صاحب راغلی دی ملګرو ځوانانو ډېرې خبرې وکړې ورونو د بیکارۍ خلک نه دي راغلي چې موږ بیکاره یو یا د عمران خان د دڼې سزمن مخالفت دی لور د خان سره بدي ده یا موږ د عمران خان موږ د عمران خان سره بدي نه ده خبره دا ده چې پاکستان جوړ شوی دی له اولې ورځې د عمل روان دی پر کیهي روان دی پر کمزوري روان دی پر خرابي روان دی نن بیا ته راورسېدی چې د ډوډۍ پکې پیدا کېدل ګرانه شو امن و امان برباد انصاف له ملکه ووتو زندګي برباد شوه د هر شي وجوهات پی ډي ایم دا خیال کوي چې د دې وجه واضح او ښکاره ده یو فیصله به موږ کوو ترخه ده پروا نه لري که چا خوا بده کړه پروا نه لري په رښتیا خبره که څوک خوا بدوي الله پاک وایي تاسې کوئ دا فیصله به د پاکستان ولس هم کوي دا فیصله به د پاکستان فوج هم کوي دا فوج د دې ملک دپاره که دا ملک د دې فوج دپاره ساده پښتو ټکی دی دا ملک د دې فوج دپاره که دا فوج د دې ملک دپاره که دا فوج د دې ملک دپاره دی مولانا صاحب به اوس راولاړ سي موږ به ټول پسې ودرېږو پر قرآن کریم به لاس کښېږدو چې موږ د داسې یو فوج چې هغه تر عین لاندې وي خپله جنګي تیاریانې کوي په سیاست کار نه لري دلته هم ګوتې ورولګوو دلته به د هغو سره وکړو پاک فوج زنده‌باد ووایو او که دا فوج دی دغه د دنیا هېڅ فوج که په کفر کې دی که په اسلام کې دی که په جمهوریت کې دی که په جمهوریت کې دی د دنیا هېڅ فوج په سیاست کې کار نه لري د پاکستان فرض کې یو سړی وزیر اعظم دی یو سړی صدر یو سړی حلف علما به پوهېږي حلف قسم دی حلف قرآن دی حلف وعده ده د امریکې صدر چې حلف اخلي انجیل ورته پروت دی دی وایي چیف جسټس بیان ورته کوي دی وایي زه به دا منم زموږ د فوج په پاکستان په عین کې حلف دا دی چې زه به په سیاست کار نه لرم اوس نو چې فوجیان خپل حلف نه مني بیا به وزیر اعظم څه نه مني بیا به چیف جسټس څه نه مني بیا به وزیران څه نه مني حلف وعده ده زموږ فوج دا مهرباني به کوي پر موږ دوی ګران دي لیکن پاکستان د دوی پر موږ ګران دی په پاکستان کې د پښتانه کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې د پنجابي کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې د سندي کور دی ځکه یې ده په پاکستان کې پښتونخوا وطن دی خپل ځکه یې ده پښتونخوا په پاکستان کې د سرایکي ځکه ده پاکستان په دې جلسه کې ناست تر ډېرو انسانانو کشر دی په اووه څلوېښت کې پیدا شوی دی په دې جلسه کې په سلګونو خلک د پاکستان مشران دي
پاکستان نه و پښتونخوا وطن و پاکستان نه و د بلوچ وطن و پاکستان نه و د سندي وطن و پاکستان نه و د پنجابي وطن و پاکستان نه و د سرایکي وطن و موږ چا فتح کړي نه یو موږ مفتوح نه یو موږ د چا غلامان نه یو نه دلته څوک مفتوح شته نه دلته څوک فاتح شته او که چا دا فکر دی که د چا دا فکر دی چې دی به دلته پښتون بلوچ سندی سرایکی دا هغو ولسونه دا هغو نعمتونه لوټي او موږ به غلامان بولي دا خوبونه فرعون لیدل دا خوبونه نمرود لیدل دا خبرونه نور جابرانو لیدل بیا الله پاک په خپل بنده ته وویل موسی علیه السلام ته ورورسه فرعون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ خلاص کړي غلامي قرآن کریم بندگی بلدی د جمعیت علماء اسلام کارکنان د پښتونخوا ملي پارټي کارکنان دلته نور ملي ان پی کارکنان دا به د خدای سره وعده کوي پر قرآن به نوز کوي چې دلته به موږ د خدای باچایي منو تر خدای را لاندې به د خپلو عقایدو باچایي منو پر موږ باندې څوک باداري نشي کولی موږ په پاکستان کې د غلامانو رنګه کتن ژوند نه کوو او چې کوي پرا پښتانه دې لعنت پاکستان جوړول غواړو حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نوی پاکستان جوړول غواړي ما چې ویل انقلاب معنا ده انقلاب معنا ده جلد انقلاب ته تیاری وکړي کمونې جنډې برابر کړي انقلاب ته تیاری وکړي انقلاب معنا ده چې د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست پر سرکار پور دی د غریب سړي د ډوډۍ بندوبست پر سرکار پور دی دلته ډېر عالمان ناست دي زه نن هسې اجازه اخلم مولانا صاحب ما د بدۍ مشر دی قرآن کریم په قرآن الله پاک وایي وایرایت الذي یکذب بدین تاسې هغه څوک پېژنئ چې د دین تکذیب کوي چې دین سره زیاتوب کوي بیا یې په خپله بیانوي فذلک الذي يدعو اليتيم ولا يغض على طعام المسكين دی وایي هغه څوک دی چې د یتیم سره بدي کوي دښمني کوي او د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کوي د غریب د ډوډۍ بندوبست نه کول قرآن کریم د دین تکذیب بولي بل څوک یې کوي کې نه کوي مولانا فضل الرحمن به زموږ د ټولو د خوا د تی سره دا وعده کوي انشاءالله الرحمن چې موږ سره منظم سو موږ دغه سو د غریب د ډوډۍ بندوبست به سرکار کوي خامخا به کوي دا پر موږ په دې وطن حق لرو ورونو خبره دا ده عزیزانو پاکستان د کماشي انقلاب داسې ملک جوړول غواړو پاکستان پوځ په سیاست کار نه دی نن دا حال دی نن پاکستان پوځ د هندوستان په روایتي جنگ کې مقابله نشي کولای زموږ پوځ 10 کاله په مرسله اخته و یا د ایوب خان په شپو کې بیا ضیاءالحق بیا مشرف 10 کاله خپل کار پرېښی و نتیجه یې دا شوه چې نن په روایتي جنګونو کې هندوستان تر موږ بالادست دی ځینې ناپوه وزیران وایي موږ کشني اټم بمان جوړ کړي دي موږ به داسې ترس کړو فلانی ښار به مات کړو لیونی کې مغزه خراب کړو دا عیاشي دنیا نه هندوستان ته ورکوي نیتا ته درکوي چې اټمبمونه به استعمالوي د دې فوج د خلاصون لاره دا ده د دې فوج د صحت لاره دا ده موږ په دوی کې وطن دوستو کور کمانډرانو ته وایو پروفیشنل کور کمانډرانو ته وایو چې دوی پروفیشنل فوجان دي چې مهرباني وکړئ دوکانداري ستاسې کار نه ده مهرباني وکړئ سیاست ستاسې کار نه دی مهرباني وکړئ په خلکو کې مداخلت مه کوئ پارټیان یې مه ماتوئ تنګ ملک چلوئ تاسې پارټیانو کې خلک دا کوئ او عزیزانو د بوري خلکو خواست درته کوم تاسې مالداره خلک یاست میا والا خلک یاست د لاندې پسونه مالداره خلک په منې لا د دغسې جلا کړي د میا سره بیا دوه لپې وربشې ورکوي د نور میا سره جلا دی ډېر خوشحاله وي چې و ما ته لومجنډی شوروي لم شوروي
چې ماته دا ناز راکوي چې د یخ هوا د ژمي راسي چې اړه پرې کښېږدي دی د لاندې پسه دی. دلته ځینې خلک زه خواست کوم ناڅاره ترینه څکه پلانی چا څوک یاست دا بدماشان دا جاسوسي ادارې په وطن کې ګرځي ځوان هلک خطا باسي دا شل که دا شلکوپره در واخله دا سکیل در واخله ورسه که څوک وژنې که د چا په کور ننوځې بیا د بیمه که د چا خور وې که د چا مور وې خدای ته وګورئ دا کار مه کوئ. دوی په تا دا کار کوي داسې د لاندې پښه رنګه به دي سهار چاړه کوي. خپل کام ته مه درېږئ د خپل کام ملګري شئ په اور یې پسې کوئ. دا د دوی د مور سرټیفیکېټ دا د دوی د مور کارډ دا د دوی د مور تماچا دا د وطن د بربادۍ علاج دی. موږ سیاسي خلک یو موږ سیاسي خلک یو که جمعیت علما اسلام دی که غمې نیشنل پارټۍ ده که دا نورې پارټیانې دي موږ د کام د بچیانو سره جنګ نه کوو. و خدای ته وګوره د بل دپاره د سیاسي کارکونانو په مخ کې مه درېږه د بل دپاره د خپل کام د ازادۍ په مخ کې مه درېږه. موږ پاکستان ساتل غواړو چیرې به موږ پلان کوو چیرې کوئ د مولانا په امامت کې به موږ پلان وکړو چې موږ دا پاکستان ساتل غواړو داسې ساتل غواړو چې د بل د مور کم حق و د پښتنې مور به ادا کړي چې د بل د لور کم حق و د بلوڅ خور به ادا کړي چې د بل د معنې کم حق و د سرایکۍ وي د پنجابۍ وي داسې به ژوند کړو انسان به د انسان برابر وي. پاکستان به یو جمهوري پاکستان جوړو داسې پاکستان چې په ووټ به جوړېږي. د پاکستان خارجي او داخلي پالیسیانې به سیاسیان جوړوي سیاسیان به جوړوي. نن چې وینې سفیر صاحب روان دی په فلاني کور کمانډر په دفتر ننوځي چی غواړي دی د د کار څه دی دی خو به راتلي دفتر خارجیه ته او دارنګې تماشې پاکستان یوازې کوي. سپین خړ او تور اوس پاکستان په خړ لاین کې پر دې الزامات دي وایي ته دهشتګرد ساتي ته د دنیا کې ګوتې وایې ته په دنیا کې تماشې کوې د دې خلک یې خدای خلاصوي د مولانا په مشرۍ کې به یې پیډیم خلاصوي بل څوک یې نشي خلاصولی بل څوک یې نشي خلاصولی. خو خو بیا هم لګی لکه بېکاره هلک بېکاره بچی کاڼي ولي لاس تر شا نیسي هر ځای چې زموږ غل وویني پل یو موږ ته ودرېږي وایي ما ټرېننګ په پاکستان کې کړ نن په افغانستان موږ ټول پښتانه یو زما سل په سل کې باور دی نوم به یې نه اخلم ګرد دلي دي پکتیا به هم دلي پکتیا به هم دلي ګرد خلک دلي زموږ په وطن کې دا غوبل په څه شي دی نه څوک پر موږ نه سوځي 50 کاله وشو روسیان خو ولاړو امریکایان ولاړو پلانۍ ولاړې 50 کاله وشو نه مسلمان راځي چې موږ روغه راوکړي او نه موږ پرې نشو خپله روغه وکړو. د قرآن کریم حکم دی وهر عالم دین ته وهر مسلمان ته چې د مسلمانانو دوی جګړې دوی ډلې په جنګ سره اخته شوي فاصلحوا بینکم او بیا ورسئ بیا یې واورئ چې ګرم و هغه سره جنګ وکړو قتلو فقتلو جګړه ورسره وکړئ او بیا په حساب فیصله وکړئ. وروره دوی په افغانستان کې څه حال دی افغانستان دا پی ټي ایم ملګري ناست دي دا زه ګډ پېژنم پی ټي ایم د پښتون وطن یو قومي تحریک د آئین د هر ارټیکل لاندې پی ټي ایم بلکې د پاکستان یو هندو د پاکستان یو سکھ د پاکستان یو عیسائی د پاکستان یو سړی دا حق لري چې جلسه وکړي. پی ټي ایم جلسې کړي دي ټکان یې نه دي کړي مړ یې نه دي کړي پاکستان ته یې بد نه دي ویلي علي باندې دغه د دهشتګردۍ مکلمه ده لعنت پر دا جج لعنت پر دې ماسټر لعنت پر دې حکومت چی چې دهشتګردي علي څه ویلي دي بل هلک ترین هلک څه ویلي دي بل د وروره پی ټي ایم کې څه ملګري ناست دي زیاتوب دی ناروا ده بده ورځ ده دا به خامخا یې نه کوي. وروره موږ درسره یو که د وکیل کومک غواړئ که د جلسې کومک غواړئ که د مرزاباد کومک غواړئ که د زنداباد کومک غواړئ تا یو مهرباني وکړئ بلا مې ووه هلته په خپلو جلسو کې ګوره د باجوړه مې ولې پښتون خوږ